یو کرت مکه مکرمه وه، رسول الله مبارک هجرت نه و کړی. امام بیهقي رحمه الله دا روایت ذکر کړی چې دلته یو اهل مکه راجمع وو او چغې وې. رسول الله مبارک فرمایل ولې چغې دي؟ وی اهل مکه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته تنور سور کړی دی او په هغې کې اچې سوځی یې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورغی او عمار صاحب ژړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په سر باندې لاس کېښو، ورته وی عمار فکر مه کوه، دا کافران تا وژلی نه شي او زما نه بعد به دې یو باغي ډله تا وژني، تا ته به الله ډېر عمر درکړي. رسول الله مبارک ته روان شو. عمار ابن یاسر صاحب اهل مکه راونیو، تنور کې واچو او سر یې ورباندې بند کړ. کله چې د دوی یقین پیدا شو چې اور مړ شو، خو چې سر یې ترېنه لرې کړ، نو عمار ابن یاسر خندل او یې باندې راوویسته روغ سالم و. ولې د ده په سر د رسول الله مبارک لاس لګېدل.